ایسی ډیسی موږ سره د سره ښېګړه نه ده کړې، موږ پې مکمل تنقید دی ځکه چې دغه د وړو بحران دی د همدې خلکو ته ځي. دې ایسي ګانې ډیسي صاحب ته ما د دې نه مخکې هلته واضح وویل چې 2 ټرکه وړو ستا په وړو کې ستا د دغه نه وځي د قلم نه او هغه په نورو ګوتو کې چینج کېږي او په خلکو باندې په 2400 روپۍ ګوتې او زه مې ورته ټارګېټ کړه په ګوته کړه، په هغې باندې مې هغه څه عمل در عمل ونه کړ. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم، کیمرامین دا سر یاسر خان دی، د تاسو زما شاته وینئ دا د تنګي تحصیل د ویلیج کونسلو چیرمینان دي. د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې نن زموږ دوی سره لیده کاته وشو، د دوی فریادونه مو اورېدل. یقینا چې دوی سره د مچۍ دم خو هم نشته، خو ورسره چې کوم دی نو دوی خپل تعلقات استعمالوي دغه قام له. قام به د دوی نه امیدونه ساتي چې یاره ناظم زه د ډېرو خلکو نه واورم نو یاره ناظمینو خو ډېرې پیسې وخوړلې، نو ناظمینو له چا ورکړي څه دي چې ویې خوړې، ناظمینو د کور نه وروړې او د ستاسو دپاره په دې افسرانو وخوړلې. خو تانیدار له ځي نه هغه جیب ته ګوري، خو وابډې ته ځي نه خلکارې جیب ته ګوري، خو بلې محکمې ته ځي نه هغه جیب ته ګوري. نو چې کم ناظم سره جیب کې څه وي، غنم یې خرڅ کړي وي، جوار یې خرڅ کړي وي، زمینداري یې وي، یا د پراپرټۍ نه یې ګټلې وي، یا د دوکان نه ګټلې وي، نو هغه د خلکو خدمت کوي. خو چې کم سره د جیب پیسې نه وي ځکه چې بغیر پیسو ورله هغوی کار نه کوي، د الله یاره خو شته دی نه او دلته ډنډه شته دی نه، سزا او جزا شته دی نه. دغه افسران چې کم دی دغه غونډ په دې کې نښتې دي چې څنګه به یې ډېره کړو. د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې نن 2013 کې RTI کم ایکټ پاس شوی دی. نن موږ ته هم پته ولګېده او دې ناظمینو ته هم پته ولګېدله چې دا یو داسې قانون دی چې د خپل حق تپوس کولی شي، یعنې په کومې اداره کې کومې پیسې ولګېدلې. اوس زه اریان یم چې کله دا قانون یې پاس کړو نو دې دپاره به یې څه سوچ کړی، د دې قانون دپاره به څومره فنډینګ شوي، د دې دپاره به د میډیا دپاره څومره پیسې مختص شوي. لاول خو دغلته کرپشن شوی دی چې 2013 نه واله 2023 کې دغه قانون دې ته رارسي، یعنې دا 10 کاله دا قانون ولې پټ ساتل شوی. دا یو عام شهریم کولی شي او دا ناظمین په دې باندې چې دوی د خدمت یو ټیکه اخیستې ده، خلکو ووټ ورکړی دی، او دا د دوی کار هم دی او د دوی پریزه هم ده او دوی ګرم هم دي، دوی ګرم هم دي چې دوی ړومبې تپوس وکړي. خو چونکې موږ خلک تپوس کوو نه. بل دې سره سره دې ناظمینو ته نه تر اوسه کارډ میلاو دی، نه ورسره فنډینګ شته، نه اداره کې منلې کېږي او ایکټ کې ولا روزانه چې کوم دي ترمیمونه راولي او کله معطل کا کله بحال کا، کله معطل کا کله بحال کا. نو ډېره عجیبه شانتې ظلم روان دی. او بیا په تنګي تحصیل کې زه انتظامي ته هم دا وایم چې یقینا تنګي تحصیل ډېر پسمانده هم دی، بې موره بې پلار هم دی، یتیمان هم دي، یسیران هم دي، او زه به دا ناظمین هم یتیمان او یسیرانو ګڼم. د ټولو نه کمه کوټه د وړو چې کومه ده هغه تنګي تحصیل ته راځي. نو دې کې زه دا ناظمین ګرم ګڼم ځکه چې ستاسو اواز ډېر مضبوط دی. دا افسران چې کوم دي دا زموږ په ټکسونو باندې په دغه کرسۍ ناست دي، دا زموږ نوکران دي. نو د خپل نوکر نه چې تاسو تپوس نشئ کولی نو بیا پرېږدئ دا ناظمي استعفا ورکړئ چې زموږ قام له چې کوم دی د نورو تحصیلونو ته زیاته کوټه ورځي او دلته کمه راځي. خو دې سره سره نن دا ټول په RTI باندې پیښ شو. همایون صاحب فهد خان هغه سره چې کوم ټیم راغلی و هغوی ته موږ خراج تقصیر پیش کوو چې دغه شانتې پروګرامونه را جوړوي او ټوله ورځ چې کومه ده دوی دې ته تېره کړله چې موږ په دې قانون باندې چې زموږ کم اختیار دی چې په هغې ځان پوه کړو، نو هغه افسران دې ځان خبر کړي چې دا ټول اوس پوه شو. تاسو نه به د خپل حق هغه ټیمو دی، خو هغه څونه د میلو دلته پیسې راغلي دي نو دا صرف ستاسو د دغه پیدې دپاره نه دي، دلته کې تنخواګانې نشته، دا نشته، ستاسو اخراجات ښه ډېر زیات دي. نو خبرې اترې به کوو. عجب خان له څه به وایې په دې موقع باندې ما چې کومې خبرې وکړې نو څه وایې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د علب خان ورورو او د معین صاحب دا کوم چې موږ نن کوم پروګرام ساس کړی و او د ټریننګ شکل یې ورکړی و او هغوی موږ په هغه د لوکل ګورنمنټ ایډس او څه چې وو په هغې باندې موږ خبردار شو او هغې باندې موږ به عمل کوو انشاءالله چې په هغې به عمل کوو. او زه د دې میډیا په واسطت باندې وایم چې موږ له دې لوکل ګورنمنټ د اجازت ورکړي او زموږ ټولو ناظمانو ته د کارت میلاو شي. د ناظمۍ کارت یې ټولو
ناظمانو ته میلاو شي چې زمونږ د پولیسو سره لاول پیژانګلو کېږي او ورته ووایو نو هغه وایي ته کاټ وخه او ته څه شي ناظم یې نو هغه له بیا بل ګورو او بل ته بیا موږ وایو ورته چې دا د فلاني ناظم دی او چرمین دی نو دومره خو موږ په نه د پرویز مشرف په حکومت کې بې عزته شوي نه په 2013 کې بې عزته شوي دا ناظمان لکه دا کم انتخابات چې وسو شو او په دې انتخاباتو کې دا 14 میاشتې وشولې موږ خپلې پیسې لګو کمپیوټنګ د ممبرانو کوو خپل چای راغواړو چرمینان په خپلو پیسو باندې که دلته میټینګ ته راځو که تنګي ته راځو چرمینان په خپلو ګاډو کې راځي موږ هغه زیاده کړه چې هغه هم موږ ونه د اخیستې زیاده کړه چې هغه هم موږ نه د اخیستې تحصیل د ناظم نه دغه نه چې امین باچا صاحب هم موږ له بیا د ګاډي دغه راکړو به دا هم والي دا ورته پیسې هم والي نو موږ خو شکر د هغه ناظمان پاس شوي چې د الله پاک فضل دی ګاډی د چا شته یا نشته خو که د کم ملګري ګاډی شته نو 2-3 ملګري ځان سره ولي نو خبره دا ده چې زه دا یو خبره کوم چې زه په ټوله 400 ضلع یاده کړه د افغان روډ په ټول پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د تحصیل عمره بې غیرته خلک حکومت ته د دې نه زیات نشته چې موږ سره دا ظلم په ټوله پښتونخوا کې کوي چې هغوی له یو شان وړه دي موږ له بل شان وړه دي نو موږ ورونو دا په میډیا په وساطت یو ډي سي دې خبر شي اے سي دې خبر شي ټیمې دې خبره شي زما میلې په شالم کې لګولې دي ټیمې پیسې راوړي ما څه تنخواه نشته د نالو صفا کېدو کار دغه شوی موږ پیسې خلکو له ورکوو او د ډیمار په واچو زه نالې په صفا کوم کې منډي ته راشئ تپوس وکړئ خبره دا ده چې موږ به د خپل حق تپوس کوو او چې تپوس موږ ونه کوو نو الله پاک دا ویلي دی واضح الله پاک صفا په قرآن شریف کې ویلي چې زما بنده ته چې څنګه الله غواړي خو په خپله بیا بدلې نو هغه تا ته ده که ته د کوپر طرف ته ځې که د بدماشۍ طرف ته ځې او که د اسلام طرف ته ځې دا تا له بیا د اختیار درکړی دی نو موږ مسلمانان زمونږ به حالات په خپله بدلول د قوم دپاره غواړو د عوامو دپاره که موږ په دار خیږو موږ به د خپل قوم او عوامو دپاره خپل حق غواړو اوس هم یاسې له ورځو که موږ تنګي تحصیل حق نه راکوي وارننګ ورکوو نو دا یاسې چې کوم دی دا زموږ د ټیمې په دفترو کې ناست دی د دې خلاف به بیا راپاسو جرندې باچو ځان له دې ځای وګوري دا ها زه وایم که نه ګوره دا ما بروز هم ویلي دي چې کله یو سړی ژوندی دا ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې دا پلانې بادر چرمین مړ دی او 10 بجې بیا جنازه د یارجان کلي خو چې کله جنازې یې اخلي نو هغه دا وایي هلکه وایي دا مړی راوالئ که نه نوم یې اخلي وایي دا مړی کېدی قبر کې دغه کپن دفن شوي دي پیګانو او مینېګانو د دوی اوس ټرن ختم شوی دی دا حق زموږ د ناظمانو دی موږ خپل حق غواړو نه ایم پی ای منو نه مینې منو دا ناظمان موږ منو او ناظمان عوام مني او عوام ناظمان مني نو دغه الفخان وروره خدای ته وګوره که دا زموږ د دې غریبي طبقې د تنګي د تحصیل چې تم زموږ ورور که دا آواز زموږ ته رسولی شي په هره طریقه باندې ویې رسوو او د دې نه پس چې موږ کم کار ناظمان کوو که هغه لار ته راوځو که بره ځو ته به راسره او د میډي په وساطت باندې به موږ بله زموږ دا ده موږ په یاسي باندې تنقید نشته چې دا یاسي نه دی ښه خو دا زموږ خور ده چونکې موږ دلته ټول بې تعلیمه اوسېږو په ژبه یې نه پوهېږو زه په خپله ناظم یم زه په ژبه نه پوهېږم هغه به یو څه وایي زه به بل څه وایم او به یې ماته کنځلې کوي زه به ورته وایم دا ماته کنځلې کوي لکه دا و چې د ټریننګ کې دا یو راغلی موږ یې په خبره پوه نه شو نو موږ له دې دلته د پښتون که زنانه راولي که نارینه راولي نو لاول حق هم دا دی چې موږ له یې نارینه راولي پښتون دې راولي موږ به ورسره لګوي که تورسرې رالیږي زموږ خور ده خو پښتنه دي نو موږ دغه یو سوال کوو چې موږ له ډي سي پي راولي که موږ له ایس پي راولي که موږ له ډي سي راولي که موږ له ایسي راولي که سیولجه شي شنجاج راولي چې دي پښتوني زموږ په چا اعتراض نشته ډېره مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه نومړی شکریا د الب خان بی ادا کوم او بیا د نور ملګري چې کوم میلمانه راغلي د هغوی شکریا ادا کوم بیا د خپلې ناظمینو ملګرو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ډېره موده بعد موږ یو شو او هغه خپله
حال احوال هم یو بل ته وویل او ډېر په طریقه باندې موږ د اوسه پورې دا څومره وخت چې 15 میاشتې یا 14 میاشتې نن بحال شوی او نن معطل شوی، نن بحال شوی نن معطل شوی، دا یو نیم کال خو په دې کې وواته. اوس خدای زه د حکومت د موږ څه هېڅ قسم ښېګړه نه ده کړې ځکه چې دا څومره نقصانات، څومره خفګانونه او دا څومره زموږ خدمتونه رکاو کړي دي، دا زموږ ګورنمنټ رکاو کړي دي. موږ د عدلیې ډېره شکریا کوو، ډېره شکریا ادا کوو چې موږ یې بحال کړلو او موږ ته نن دیرونو د هغه خپل حقوق چې زموږ څه د قانون مطابق دي هغه موږ ته واضح کړه، موږ ته یې کاره کړه چې تاسو په دې ځای ورتلی شئ، دلته درخواست کولی شئ، دا ستاسو حق دی، د سیکرټري څخه اډیټ کولی شئ. سیکرټري دې ټولو ناظمانو ته سپک کتلي د اوسه پورې، د هغه په منمانۍ کارونه کېدل د اوسه پورې. انشاءالله د دې نه بعد به زموږ خپل دا سیټ وي، دا ناظمان چې دي د ناظم اعلی هم زموږ رور بی دی او ورسره نیب ناظم اعلی هم زموږ رور بی دی، خو ولې زموږ خپل یونین صرف د ناظمانو دی، صرف که هغې موږ څخه خلاف کوي انشاءالله موږ به دا ټول رونه یو ځای ودرېږو د هغې خلاف او هغې به هم لارې ته سیده کوو. باقي که دلته ډي سي پي که ایس ایچ اوګان دي د تاڼې که اے سی ګان دي د عجب خان لالا د اے سی ډي سي خبره وکړه. اے سی ډي سي موږ سره د سره ښېګړه نه ده کړې، موږ پې مکمل تنقید دی ځکه چې دغه د وړو بحران دی د همدې خلکو ته ځي. د اے سی ګانې ډي سي صاحب ته ما د دې نه مخکې هلته واضح وویل چې 2 ټرکه وړه ستا په وړو کې ستا د دغه نه وځي د قلم نه او هغه په نورو ګوتو کې چینج کېږي او په خلکو باندې په 2600 روپۍ ګوتې او زه یې مې ورته ټارګېټ کړه په ګوته کړه، په هغې باندې مې هغه څه عمل در عمل ونه کړ. نو هغه د طرف ته لکه دا کار موږ څه کېږي زموږ هغه خپل حقونه چې کم دي د وړو نو هغه مطلب دی چې موږ یې څه کور کې نه استعمالوو چې یاره زموږ دا ټول وړه لګي، دا به مطلب دی همدې غریبانانو ته چې په صحیح طریقه ورکړی کېږي او هر چا ته خپل حق حاصلېږي موږ به هله خوشحالئ. که ایسي موږ سره دا کار کوي، که ډیسي هم کوي، که هر څوک یې کوي موږ یې مکمل خلاف یي او زموږ لکه چونکې موږ به واړه خلک ګڼي، موږ واړه یو ناظمان یي، صرف مطلب ویسي ناظمان یي، خو زموږ پاور به زیات دی چې دا موږ ټول رونه یي او دا زموږ خپل یونین جوړ شه چې موږ به یو ځای ته سره د ټولو ناظمانو یو ځای ته حاضرېږو او د هغې خلاف به ایکشن عملو. هلته به موږ روډ هم بیا بلاک کوو ځکه چې روډ بلاکول اډو ښه خبره نه ده. که هغه نه وي د هغه بنګلې ته به صرف ناست وي، که هغه نه وي نو مطلب دا دی چې خامخا داسې موږ څه کوي موږ به په دې مجبور شو چې د هغه د کور مخې ته به بیا ناست وي چې هغه ته ښه صدمه ورسي او ښه خفګان ورته ورسي. موږ چې څوک خفه کوي موږ به انشاءالله هغه خفه کوو د خپل وس مطابق. موږ د دې نه دغه نه وي. باقي د تاڼو خبره ده، نن دې ټول ایسیجوګان بیګان دا واوري لکه مطلب 2-3 تاڼې داسې دي چې هغې ته په ډېر لوی زور په 30 لاک او په 35 لاک صرف ځان را بدلوي تاڼهداران. هغې کې مطلب دا دی چې لوی لوی شوړۍ دي، که دا دي چې دا په چا اعتراض کوي چې ته حرامې ګټې نو دا تی چې تی الې دا حلالې دي څه، خو د دغه حرامو نه ته ملې نو تا خو ډبل حرامې کړې، یو ځل د هغه حرامې او بیا تا حرامې واخیستلې. نو موږ د دې ټولو خبرو خلاف یو. بې ځایه په چا چاپې هم نه ارتولی کېږي، بې ځایه د چا عزتونه هم نه لوټ کېږي. موږ به انشاءالله د دې مکمل او زموږ دا تحصیل چې دی خاص کر تنګې تحصیل دې افسرانو موږ له نظر انداز کړی دی. موږ به بالکل د دوی سره چې دوی موږ سره ورورولي کوي موږ به ورسره ورورولي کوو، چې دوی موږ سره ورورولي نه کوي زموږ ډورونه نه دي. ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. دغه ټول ناظمین ناست دي کې پټ هم داسې خبرو شوې، هغه د ایسپرو شو، هغه د سودخورو، هغه د پولیس خلکاران چې چا ورسره ملي بګت چې ورسره میلاو دي د هغې خلاف هم دوی ایکشن اخلي. نو هغه خلک دي خپله قبله درسته کړي. بله خبره ده چې دا ناظمین دی وخت کې د خپلو پیژنګلو د کارډ لپاره غوښتنه کوي، ولې که نه الیکشن یې کړی دی که نه. دا تاسو کوم پیغام سیاسي مشران ورکوئ یا کوم چې قانون سازي کوي چې غریب سړی به الیکشن نشي کولی؟ غریب سړی به بس خدمت کوي، دغه اسمبلۍ ته به نه رسي، هغه به دغه ایوان ته نه رسي، هغه به دغه تحصیل ایوان ته نه رسي. دا خو تاسو دوی له دا پیغام ورکوئ چې ړوله ماتوئ. نن دله ته کارډ نه ورکوې، پیژنګلو نه ورکوې چې دا څوک یې وپېژني. په کلو علاقو کې الحمدلله دا ټول چې کوم دي ځان له صوبې دي، دا ټول خلک پېژني. خو زه نن دوی له دا یقین دخاني ورکوم چې زه د صحافت نه بلاتر د تنګي د خور اوسېدونکي یم. الحمدلله نه را باندې څوک ثابتولی شي او نه مې چاله دا موقع ورکړي. سپینه خبر هر ځای کې کوم، خو ناظم کې غلطي وي، خو افسر کې غلطي وي، خو امپیو ایمنه کې غلطي وي، د کوره راله نه راځي د چا. خپله خورم او سکمه خپل کار به کوي، نه دوی ته یم چې ډېر ښه ډېر اله ډېر زبردست و یا به دوی ماله سره کي.
خو د دې ملګرتیا اعلان ورته کومه چې دا زمونږ خوره ده. یقینا د دوی د جذبات او د خبرې او د سمې واورېدل نو ډېر د مایوسۍ شان خبرې وې چې نه ورته تاڼه ګوري، نه ورته وابډه ګوري، نه ورته ایجوکیشن والا ګوري، نه ورته هسپتال والا ګوري. اول ته کې په سوونو په زرګو خلکو په اعتماد کړی دی. خلک ته تمه کوي چې ناظمه ته خو ما ناظم کړی د غزې ته مې لېږلی تا ماله څه وړل. په بهر چې کوم دی یا مینتونه کوي یا چا نه قرضدارو کي ایس ایچ او له دا رشوت والا سړی پرېږده په 107 کې پرېږدی. وابډې والا مله چې د باندې سکمله نادره هله پاسپورټ د نادره نه دې خلکو ګیلې شته، د پاسپورټ نه ګیلې شته. ما صرف 2 ملګرو سره خبرې وکړې، دا د ټولو خبرې ډېرې خبرې داسې پاتې شوې. انشاءالله په بله موقع به یې کوو، په خیبر نیوز به هم کوو. دا به زه ټول راغونډوم. دلبر ریډیو ته هم زه عجب خان لاته وایم چې بل خالي له چې کوم دی را روان خالي له خو ژوندي وو نو ماله به ټیم راکړي یو 3 کسه او دا خبرې به او د دنیا ته ښایو. چپ په نه پاتې کېږو. دوی چونکې چپ پاتې شوي دي د هغه چپ نه چې کوم دی انتظامیت یې غلطه پیدا اخیستې ده یا د دوی په سر باندې نور سیاست کړی دی، مشري یې پرې کړې ده. نن چې دوی کم په یو هیډ سره یو خبره وکړله نو راتلونکي وخت کې موږ ګورو چې د تنګي تحصیل هر ویلیج کونسل چې دا کومه مشري دا ټول چرمینان دي ښه، او دې چرمینانو سره بیا لاندې نور لوی سټاپ دی، لوی کابینه ده، ډېر پاس شوي دي. نو دا کمزوري مه ګڼئ. دا تاسو چې څنګه کمزوري ګڼلي دي د دوی د شرافت نه هم غلطه پیدا مه اخلئ. خو دوی رووتل نو غوره بیا د کنټرول نه دا بار دي. ځکه چې یو سړی تنګ شي نو په جنګ شي او دوی اوس قام تنګ کړي دي. نو چې دوی قام تنګ کړي دي، کم قام چې په اعتماد کړي دي نو دوی به ضرور بیا تاسو تنګوي. نو دغې ته یې مه پرېږدئ. دوی د خپل مراغات پیژنګلو او اعزازیه ټي اې ډي اې دا ارس او عزت والا ادارو والا ته وایم چې عزت والا ورکوي. هغه یو سړی دا اسپرو شو شپارس درته کوي نو ما ته وایې په پلانکې ناظم راغلو دا اسپرو شو د شپارس یې کړو د سودخورو یې کړو. خو ډېر خلکه د دوی د لاسه غورې دا جرګې کېږي. دا جب خان لا سره پوره ټیم دی. دا ټول چې کوم دی دوی د لاسه ډېرې روغې شوې. د علاقه کې دا شر فساد چې کم دی د ناظمینو پکې ډېر خم کردار دی. نو دوی په یو تاڼه کې مسله حل کوي، یې بار حل کوي. نو دوی لږ پرېږدئ. تاسو د خپلو رشوتونو لپاره پرچې مه ورکوئ. په بعض ځینو کې د دوی نه کار اخلئ. د دې ګریوان یې رانیسئ ناظم صاحب راشه دا مسله حل کړه. نو تاسو دوی ته د کار وایه نو ډېره عجیبه شانتې ده. خو الله دې د دوی په حال باندې رحم وکړي. دې ناظمینو له به دوا کوو.